لیکلي چې د دې په مخکې واورو په خطو پرېوتو کې عمر تېر شي بس همداسې ورځو شپو کې عمر تېر شي څوک نازونو نعمتونو کې اوسېږي د چا وخواو سلګو کې عمر تېر شي آئینه هم بې وفا شي رنګ بدل کړي سپین بشر په تورېدو کې عمر تېر شي د ځوانۍ دشمن په سر کې راښکاره شي دا باقي سپینو ویښتو کې عمر تېر شي کله شین سپرلی شي خور کله خزان شي اخترونو روجو کې عمر تېر شي سبزري حسرتا ویښه ژوند روان دی هسې نه چې دی اوتو کې عمر تېر شي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي نن دلته راغلي عالمان ښکلي ښکلي ډېر ښکلی محفل دی د بچو کړي خاطونه دي دا ډېر بختور دی د الله پرې رحمتونه دي ځکه دې راغلي ماشومان ښکلي ښکلي ځکه دې راغلي ماشومان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي دا هغه کتاب دی موږ راوړی په ایمان دی دا رانازل شوی په نبي آخر زمان دی دې کې د خبرې د جانان ښکلي ښکلي دې کې د خبرې د جانان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي دا هغه کتاب دی چې تیارو کې ښکاره انور شو ډېر صدیق د عمر نه جوړ عمر شو دې کړه راپیدا علي عثمان ښکلي ښکلي دې کړه راپیدا علي عثمان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي دې مکه روښانه کړه یثرب یې مدینه کړله دې د ټول جهان نقشه په بله نمونه کړله ناز به پکې وڅلور یاران ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي دې د تجمل مولانا تجمل شاک تخصص کړ د خلکو یې په زړونو کې بادشاه کړه ځکه یې لفظونه د بیان ښکلي ښکلي ځکه یې لفظونه د بیان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي دې اجازه مولانا صاحب اجاز کو یکدم یې بدن ورلا د ژوند واړه انداز کو خواته یې راځغلي طالبان ښکلي
دوی خو لاس کړې په مور پلار رحمتونه دي دا دي نعمتونه د سبحان ښکلي ښکلي دا دي نعمتونه د سبحان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي وایي سبز دي حسرت چې دا د ژوند مقصد دی دا د مولانا ایجاد ملګرو کوړې حد دی ځکه یې پیدا کړو شاګردان ښکلي ښکلي ځکه یې پیدا کړو شاګردان ښکلي ښکلي وایي آیتونه د قرآن ښکلي ښکلي ماشاءالله جزاك الله دا ډېر ښکلی نظم یې تاسو ته پېښ کړ الحمدلله موږ چې څومره تاسو هغه چې کوم دی ستاسو ټیم هم قیمتي دی او زموږ د مشر ټیم هم قیمتي دی د هغې نه وجې نه موږ ختمونه هم مخکې وکړل او دارنګې اوس د هغې اختتامي بیان دی چې موږ به تاسو ښه په ارام او سکون سره هغه واورو او په هغې باندې عمل وکړو انشاءالله تعالی هغې ته بلنه ورکړو موبایل ته حضرت مولانا تجمل شاه صاحب چې هغې ستاسو سره مخاطب شي جزاکم الله